د ذل حجې اول ورځ نه د نهم د ذل حجې پورې په هر ورځ د نفلي رجوع نیولو ډېر ثواب دی په احادیثو کې ذکر دی. بیا خصوصا د عرفې په ورځ یعنی نهم ذل حجې په ورځ باندې د نفلي رجوع نیولو ډېر لوی اجر او ثواب په احادیث مبارکو کې راغلي دي چې په دې سره د 2 کالو ګناهونه معاف کیږي. مسلم شریف کې اوږد حدیث دی نبی مهربان صلی الله علیه وسلم نه د عرفې په ورځ باندې د روژې نیولو متعلق تپوس شو نو پیغمبر پاک فرمایل یکفر السنه الماضیه والباقیه د عرفې په ورځ روژې نیول د 13 کال او د راتلونکي کال ګناهونه ختمي. ترمذی شریف کې هم داسې حدیث تا رسول الله مبارک فرمای زما د الله نه دا امید دي چې د عرفې د ورځې روژه به د 13 کال او د راتلونکي کال د ګناهونو لپاره کفاره شي. نور ډېرو احادیثو کې داسې ذکر دي د عرفې په ورځ الله پاک ډېر بندگان د جهنم د اور نه آزادوي او د فرشتو وړاندې په خپلو نیکانو بندگانو باندې فخر کوي. حدیث مبارک کې راځي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي په بل یو ورځ هم الله تعالی دومره ډېر بندگان د جهنم د اور نه آزادوي څومره چې د عرفې په ورځ د عرفات په میدان کې آزادوي. بشکه په دې ورځ باندې الله تعالی بندگانو ته په خپل خاص رحمت او مغفرت سره نږدې کوي. بیا د فرشتو د وړاندې په دوی باندې فخر کوي او فرمایي چې دا خلک څه غواړي یعنی دوی زمانه مغفرت قرب او نزدېکت او زما د رضا سوال کوي نو زه به دوی ته خامخا دا ورکوم. د عرفې په ورځ باندې په خپلو خاصو بندگانو باندې بېشمار رحمتونه را نازلوي او د دوی غټ غټ ګناهونه معاف کوي. نو په دې ورځ باندې شیطان ډېر سخت غصه او ذلیل او رسوا وي. رسول الله مبارک فرمایي شیطان په بل یو ورځ هم دومره ذلیله رټل شوی سپک او غصه نه دی لیدل شوی څومره چې د عرفې په ورځ باندې وي. یعنې د عرفې په ورځ ډېر ذلیل او سپک او غصه دا ځکه چې په دې ورځ باندې شیطان د الله تعالی را نازلېدونکي رحمت او د الله د طرفه د بندګانو غټ غټ ګناهونه بخل ویني. البته شیطان د غزوه بدر په ورځ باندې هم همدغسې ذلیله او غصه لیدلی شوی. نبی علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه وشو چې شیطان د غزوه بدر په ورځ څه څیز لیدلی و چې دومره غصه و. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل اما انه قد رأى جبريل وهو يزع الملائکه شیطان د غزوه بدر په ورځ حضرت جبريل علیه الصلاة والسلام ولیده چې د مشرکینو په مقابله کې د فرشتو صفونه برابرول. یعنې د غزوه بدر په ورځ باندې چې کله مسلمانانو او اسلام ته عزت حاصل شو او حضرت جبريل امین علیه السلام پر فرشتو صفونه جوړول نو په هغه ورځ باندې شیطان ډېر ذلیله ډېر رسوا او ډېر غصه و. نبی علیه السلام فرمایي په دعاګانو کې بهترینه دعا ده د عرفې د ورځې دعا ده او ما چې د اوسه پورې سم بطور ذکر ویلی دي یا زمانه مخکې څومره پیغمبرانو بطور ذکر ویلی دي په هغه ټولو کې بهترین ذکر بهترینه دعا دا ده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا په کثرت سره ویل فکر د عرفې په ورځ باندې ډېر لوی اجر په الله پاک انسان ته ورکوي.